بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صدق الله العظيم عزتمند مسلمانان ورونو څو ورځې مخکې ماته یو ملګري رینګ وکړ او ماته وایي چې دلته کې یو الک مسلمان شوی و د انګلند نه دا رینګ ماته وشو زما ملګري او ماته یې وویل چې دلته کې یو الک مسلمان شوی و هغه څو ورځې بعد مرتد شه دوباره اسلام پرېښود او بیا هغه دا وویل چې دلته کې یو جینۍ مسلمانه شوې وه هغې هم داسې څو ورځې بعد خپلې ګردوارې ته او دغه شانتې خپلې ګرجې ته تلل شروع کړ نو ما هغه ته ووایي چې یاره ته د دې دواړو سره ملو شه او ته د دې نه تفتیش وکړه ته د دې نه تپوس وکړه چې آخر څه وجه ده آخر څه سبب او ذریعه ده چې د هغې د وجې نه تاسو اسلام پرېښوده ښه په شوق او په ذوق باندې مسلمانان شوئ او د هغې نه بعد مو بیا اسلام پرېښوده او دوباره کفر ته لاړئ عزتمندو مسلمانانو ورونو په دغه ټایم کې هغه زما ملګری لاړو د هغې نه یې تپوس وکړ چې کومه ښځه وه هغې ورته وویل چې ما ته د یو سکالر یا د یو دینداره کس نمبر چا راکړه چې ته د دې نه د مسایلو تپوس کوه وایي ما چې کله د هغې سره تعلق جوړ که ما به ورنه د مسایلو تپوس کولو نو هغه ظالم به ماته وي چې ته دې ماته تصویران راولېږه ته دې ماته ویډیوګانې راولېږه ته ماته داسې چل وکړه ته ماته داسې چل وکړه هغه ظالم سکالر دی که دینداره کس دی که هغه عالم دی که هغه مفتی دی که هغه شیخ الحدیث دی که هغه شیخ القرآن دی قسم په خدای د هغه د ذلت او د رسوایۍ نه علاوه بل کار نشته دا انتهایی بغیرته انسان دی چې د یو نو مسلم سره داسې رویه قرآن څه وایي الله اکبر مؤلفت قلوبهم ته یعنی د دوی د زړه نرمولو دپاره دوی سره ته مدد وکړه مالی مدد وسره وکړه بهرحال یو بل چې کوم هغه سړی و د هغې په باره کې راته ووایي چې د ځکه اسلام پرېښوده د هغې نه هغه زما ملګري تپوس وکړه نو هغه ورته وایي چې د دوباره چې دی نو هندو ځکه شه چې د هغه دا ګیله وه چې زه چې کله مسلمان شوم نو د اسلام د راوړلو نه بعد ما ته ډېر قسمه مشکلات پیش شو د اسلام د راوړلو نه بعد زما معاشره زما نه بیله شوه زما خاندان زما نه منقطع شو زما ټول هر څیز په اسلام باندې و زما ټول تعلق د مسلمان سره و خو افسوس زما نه مسلمان مخ واړولو مسلمان زما نه مخ واړولو چا راته دا نشو ښولی چې اسلام څه شی دی قرآن څه شی دی حدیث د محمد عربي صلی الله علیه وسلم څه څیز دی دا راته چا نشو ښولی نو وایي زه څو ورځې دا شان څو میاشتې په دې تکل باندې ومه او اخیري ما خپل زوړ مذهب واپس اختیار کړ څومره افسوسناک خبره ده زموږ دپاره پښتنو زما د دین خاوندانو زما مسلمانانو وروڼو نن عوامو ته نن خلقو ته د دین د ښوولو څومره ضرورت دی نن خلقو ته د دین د پہچان څومره ضرورت دی نن خلقو ته د دین اسلام څومره ضرورت دی
عزتمندو زه نن په دې مختصر کلیپ کې تاسو ته وایم چې که چېرته ستاسو سره خوا و شا کې داسې خلک دي نو تاسو به ټولو نه اول د هغې سره اخلاقي رویه صحیح کوئ. دویم د هغې سره داسې تعلق وساتئ چې د هغې د اسلام نه زړه موړ نه شي، بلکې د اسلام سره مینه او محبت پیدا شي، چې د هغې د اسلام نه اعتراض او اشکال نه وي، بلکې د اسلام په نوم باندې ځان قربانولو ته تیار شي. داسې تعلق ورسره جوړ کړئ. او دې نه بعد بیا هغې ته بنیادي د اسلام ارکان وښایئ. بنیادي د اسلام ارکان منځ، روژه، زکات، حج بیت الله، د دې څیزونو خو مسلمانانو ټولو مسلمانانو ته علم دی. د دې په باره کې ورته تلقین وکړئ، د دې فضیلتونه ورته وښایئ. دې نه علاوه د اسلام چې کوم بنیادي عقاید دي چې په هغې کې د ټولو نه زیات د ایمان مجمل او د ایمان مفصل راځي، دا ورته وښایئ. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. ما ایمان راوړی دی په الله باندې څنګه چې د هغه اسما دي، د هغه ذات دی، او څنګه چې د هغه صفات دي، او ما د الله رب ذوالجلال ټول احکامات منلي دي، قبول کړي دي. زه د دې په قبلولو باندې په ژبه باندې اقرار کوم او په زړه سره د دې تصدیق کوم. په دې خبره باندې پوهه کوي او بیا په دې بنیادي عقایدو باندې پوهېږي چې آمنت بالله، ما ایمان راوړی دی په رب ذوالجلال باندې، و ملائکته، او د هغه فرشتو باندې. په فرشتو یې پوهه کې فرشتې څوک دي، فرشتې څه کار کوي، و کتبه، د هغه په کتابونو باندې، د الله په کتابونو باندې پوهه کې چې د الله 4 کتابونه دي، و رسوله، د هغه په پیغمبرانو باندې پوهه کې چې د الله تعالی څومره پیغمبران راغلي دي او څه میشن یې راوړی دی. والیوم الاخر، د آخرت په ورځ باندې، د قیامت په ورځ باندې پوهه کوي چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان سره څه کیږي. والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره من الله تعالی. زمونږ سره چې په دنیا کې سم کیږي، که ښه دي او که بد دي، دا صرف او صرف د رب ذوالجلال د طرف نه دي. په دې خبره یې پوهه کوي. والبعث بعد الموت، او د مرګ نه بعد په راپاڅېدلو باندې چې دا مرګ سره زندگی خاتمه نه ده، بلکې د مرګ سره د یو نوي ژوند ابتدا ده. په دې خبرو باندې پوهول پکار دي. که چېرته د دې فل تفصیل غواړئ، ما سره رابطه وکړئ. زما واتساپ نمبر د هر چا سره دی، ما سره به رابطه وکړئ. زه به مو په یو څیز باندې پوهوم. خو یو کتاب د مفتی کفایت الله مهاجر مکی رحمه الله لیکلی دی، تعلیم الاسلام. دا یو ډېر آسان او یو ډېر زبردست کتاب دی. د دې په سمجھاولو کوشش وکړئ، په انګلیش کې، په اردو کې، په عربی کې، په پښتو کې. عزتمندو تاسې مه پرېږدئ، قسم په خدای پیغمبر به درنه تپوس کوي زما امتي ستا د وجې نه ولې جهنم ته روان دی. زما امتي ایمان راوړی و، هغه مسلمان شوی و، هغه ستا د غفلت او د سستیا د وجې نه ولې بیا مسلمان او ایمان یې پرېښوده، بیا یې ولې قرآن او حدیث پرېښوده. چې کله رانه دا تپوس وکړي د دې جواب به مونږ سره نه وي. عزتمندو د دې د وجې نه لږ غونده کې خواري وکړئ. هر څیز پیسه نه ده، د پیسې نه علاوه لږ په دې خبرو باندې توجه وکړئ. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله.